رب العالمین فرمائی کہ دغه قرآن حکیم چې په عربی ژبه کې تاسو ته ما نازل که د دغه قرآن په ذریعه د تاسو ته یو ډیره خشتا او مزیدار واقعه ذکر کو او نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې مخکې د دې واقعې ذکر تا ته نه دی شوی او د دې نه تا ته اس قسم اطلاع نه وه مونږ دې پې خبرو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې مدینه منورې ته لا هجرت نو کړی او یهودیان په مدینه منوره کې اوسېدل. نو مشرکانو د یهودو نه تپوس وکړه چې داسې څه سوال راته وښایې چې مونږ یې په دې پیغمبر باندې وکړو په نبي علیه السلام او دې پې چپ کړو. هغې ورته ووایي چې تاسو د دې هلک نه چې د پیغمبرۍ دعوی کړې ده د یوسف علیه السلام د واقعې تپوس وکړئ، دا معلومات ته وکړئ او دا تپوس ته وکړئ چې یوسف علیه السلام دی خو په شام کې اوسېده، بنی اسرائیل د دې اولاد دی، نو دوی مصر ته څنګه منتقل شو؟ بنی اسرائیل چې کم یهودیان ځان ته بنی اسرائیل دی او دغه قوم دی، نو یوسف علیہ السلام او دغه پلار خو شام کې اوسېدل دي، مصر ته څنګه رالل؟ د دې تپوس ته وکړئ او د یوسف علیہ السلام پوره تپوس ته وکړئ د هغه واقعات چې هغه درته بیان کړي. نو که دا واقع بیان کړي به رښتونی پیغمبري، که دی بیان نه کړه دی به دروغجني بیا. او دا تپوس یې ته ځکه وکړه چې د یوسف علیہ السلام واقعه د مکې په عربو کې مشهوره نه وه، چاته هم دا واقعه په مکه کې نه وه معلوم، او یهودیان او عیسایان هم په مکه مکرمه کې نو چې پیغمبر علیہ السلام یې تپوس وکړي، نه د مکې خلکو ته دا قصه معلومه وه. نو ځکه یهودیانو د مکې مشرکانو ته ووایي چې له دې تپوس ته وکړئ. دی رالل او نبی علیہ السلام ته کېناستل، ورته خو پته وه چې دا قصه مونږ ته نه ده معلومه، ده ته هم نه ده معلومه، یهود او عیسایین نشته چې د هغه نه معلومات وشي. نو دی نبی علیہ السلام به دا واقعه مونږ ته بیان نه کړي شي، دی به چپ پاتې شي، وی چې مونږ ته د یوسف علیہ السلام قصه وکړه. او په دې هم پوه کا چې بنی اسرائیل چې کم د یوسف علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام په حقیقت کې د یعقوب علیہ السلام اولاد دی، د اسحاق علیہ السلام. نو په دې باندې مونږ پوه کا چې دا بنی اسرائیل خو مصر کې شام کې مصر ته څنګه رالل. پیغمبر علیہ السلام جبریل علیہ السلام ته رجوع کړه او حضرت جبریل علیہ السلام د رب العالمین نه په قرآن حکیم کې پوره یو صورت راوړه چې هغې ته صورت یوسف وایي، او هغه واقعه مکمل اول نه آخره پورې د مکې مشرکانو ته بیان کړه. اگر چې هغې ایمان راو نړه، خدا د نبی علیہ السلام د نبوت او د پیغمبرۍ غټ دلیل شو. ځکه دا واقعه چې نبی علیہ السلام پوره بیانوي د کوم ځای نه بیان کړه، نه خو دغلته کې څوک یهودي عیسایي شته چې د هغې نه زده کړي، نه عربو کې دا واقعه چاته معلومه وه. پته لګي چې دا د رب العالمین وینا ده، او الله فرمایي نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله من الغافلين. اے پیغمبر تا ته اس علم نو، تا ته دې واقع پته نه وه، د قرآن حکیم د وحی په ذریعه هم تا ته دا یو خشتا مزیدار او خوشګه اعلی قسم درته بیان کړه چې ته دا خلکو ته ووایې او دا ستا د نبوت او د پیغمبرۍ یو مضبوط دلیل شي. رب العالمین په دې صورت کې د یوسف علیہ السلام 40 کرته ذکر کړی دی، او د یوسف علیہ السلام واقعه پورا په دې صورت کې ذکر ده، په بل صورت کې د یوسف علیہ السلام قسم نه ده ذکر. یوسف علیہ السلام څوک ډېر عبرتونه دي پکې، ځکه دا واقعه تاسو ته بیانو د مسلمان د پاره او د انسان د پاره، او خصوصا د نبی علیہ السلام د امت د پاره په دې کې ډېرې د الله تعالی د قدرت او زمونږ د عبرت نښې دي چې هغه راته یو یو زه ورسره بیانوم.
یوسف علیہ السلام چې د هغه د پلار نوم یعقوب علیہ السلام، دیم پیغمبر او پلارم پیغمبر. د یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق علیہ السلام، او د اسحاق علیہ السلام د پلار نوم ابراهیم علیہ السلام. نو یوسف علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د نوسی زوی شو، څه چې زمونږ پښتانه کړوسی وی. په خپله پیغمبر، پلار پیغمبر، نیکې پیغمبر، د نیکه پلار پیغمبر. او یو ځل د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کېږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی؟ نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم ابن اسحاق ابن ابراہیم. عزتمند چې پلاریم عزتمند دی، نیکیم عزتمند دی، او د نیکه پلاریم عزتمند دی. هغه څوک دی؟ یوسف دی. یوسف ابن یعقوبا، یوسف د یعقوب علیہ السلام زوی، یعقوب د اسحاق علیہ السلام زوی، او اسحاق د ابراهیم علیہ السلام زوی. دا زوی دا هغه پلار، دا هغه نیکه، دا هغه د نیکه پلار، د دې نه عزتمن خاندان د آدم علیہ السلام په بچو کې بل څوک نه دی تیر شوی. یعقوب علیہ السلام اوسېده کوم ځای؟ په فلسطین کې، موجوده چې فلسطین ورته وي، د بیت المقدس په خوا کې، او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیہ السلام 12 زامنو. یوسف علیہ السلام د دې یو بل ورور بنیامین، دا خپل منځ کې سکرونو، پلار یې یو مور یې یو، او دا باقي 10 رونه چې د دوی کومو دا د دې میرني رونو، پلار یې شریکو او میندې جدا وي. رب العالمین یوسف علیہ السلام لا داسې صفتونه ورکړیو او ناشنا حسن الله ورکړیو چې د پلار وسره غیر اختیاري محبت او مینه د یعقوب علیہ السلام. د پلار ټولو بچو سره مینه، لیکن بعضې بچې قدرتی طور غیر اختیاري طور پلار ته نسبتا ګرانی د نورو بچو په نسبت. نو کم محبت چې د اختیار نه باری د زړه مینه په هغې رب العالمین نیول نه کوي. نو یعقوب علیہ السلام ته خو پته و، اخلاق ورته معلوم د یوسف علیہ السلام، او دا یعقوب علیہ السلام خو پیغمبرمو، هغه ته دام پته و چې د ما دا نوسی، دا ما دا زوی یوسف، دکې هغه نښې دي صفتونه لري چې دنه به رب العالمین یو لوی سړی جوړی، پیغمبر به ته الله جوړی. په دې وجه سره مینه نورم زیاته وه. او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور یې وفات شوې وه. د یوسف علیہ السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه، او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیہ السلام په نکاح غشتې وه. نو چې کم بچې د هغه مور مړی نسبتا چې ښه پلاري، نو هغه بچې ورته داسې بې کس او بې سوکه ښکاري، نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نورم زیاتي. نو سی خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتی یې وه، او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثارو، سی مورم مړه وه. نو په دې نسبت د یعقوب علیہ السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیہ السلام سره مینه زیاته وه. یو ځل یوسف علیہ السلام راغی او د پلار ته بابا ما بیګا خوب ولید، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. د شپې مې خوب ولید 11 ستوري او نور او سپومې دا ما ته په سجده پرېوته. چې پلار ته خوب بیان که، پلار خو پیغمبر اپوی شو، ورته وی بچې پام کوه ګورې دا خوب چاته بیان نه کړي. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بچې ګورې پام کوه چې دا خوب دې رونو ته بیان نه کړي، ځکه هغه ته پته وه چې د ماره د نورو زامنو د یوسف علیہ السلام سره حسد دی او بغض دی، او په دې وجه سره بغض و چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده، مونږ سره کم او د سره زیاته ده. پلار و سره محبت ولې کوي، د ده ولې زیات خیال ساتي. نو بچی اسم په زړه کې در سره بغض دی، حسد دی، او که دا خوب دی ورته بیان کا، نو ګوره هغه بغض او حسد یې نورم زیاتېږي. هسې نه شیطان به یې درته ولم سیدارونه، او تا ته سازش جوړ نه کړي، سکیم درته جوړ نه کړي او ضرر درته ونه رسوي. اب پې پوه شو چې دا 11 ستوري خو دا 11 رونه دي،
او نور او سپومې د یوسف علیه السلام دا مور او پلار دي. لکه ترورې په نکاح غشتې و پلار نو بس میره مورم مورین. نو دا مور او پلار دا نور او سپومې او 11 ستوري دا دارونه دي. دا ټول بستا دا تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټیږي او ستا عزت به کوي. دا به ټول ستا تابع کېږي په آخر وخت کې. نو بچې ګورې که دا خوب دي د وروڼو ته ووایې، وروڼو ته دا پته ولګېده چې موږ به آخر وخت کې د یوسف تابع کېږو، نو اسین در سره بغض او حسد دی، سسکیم او سازش به درته جوړ. لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علیه السلام وروڼو ته ورسېد. چې هغې ته ورسېد هغې خپل منځ کې سره راغونډ شو. 10 وروڼه، یو خو د خپل سکه دی نه زیاتي چې کوم 10 وروڼو هغه راغونډ شو او په خپل منځ کې میټینګ او مشوره شروع کړه. یاره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی، پلار مینه ډېره کوي، زمونږ په نسبت خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي، ډېر یې ځان ته رانږدې کوي. دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي. او دا فطري خبره ده چې د 2 یا 3 زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي، د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي، مور ته غوسه کېږي چې ښه ادم زوی دی او موږ دیم زامن یو. د هغه ډېر خیال ساتي، زمونږ خیال نه ساتي، نو پلار ته غوسه کېږي او هغه رور ته هم غوسه کېږي. دا یو انسان کې فطرتن یو سیس پروت دی، دا د انسان د فطرت تقاضا ده. نو هغه 10 وروڼه یې غوسه و چې ښه مونږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي، محبت ورسره کوي، ځان ته ډېر رانږدې کوي، او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي او موږ به ده ته سجدې کوو، موږ به ده ته ټیټېږو، راته سلامونه به کوو. دا موږ نشو زغملی. ښه څه به کوو؟ یو ورور یې وی اچې مړ یې کړو، اخوا به یې بوځو او مړ به یې کړو. دې کې یو مشر ورور یهودا، دا د هغې 10 خپل ورور هغه ورته وی نه ګورې پام کوې مړ یې نه کړي، که کم از کم زمونږ مهرنی ورور دی خو ورور خو هم دی که نه، پلار خو هم شریک دی، نو په وجلو هم نه پیردو کېږي، وجنو به نه نه وي خامخې وجنو. وی ګوری که مړم کو نو خبره د مرګ نه پټېږي، خامخا 15 کاله 10 کاله 2 کاله 20 کاله هر کاله چې نو پته به رستو لګي چې دې مونږ مړ که او زمونږ پلار پیغمبر هم دی، نو سبا به راته خیري وکړي، ازار به راته وکړي، او یا زمونږ پته به ولګي، نو برباد او تباه به شو. وجنو خو یې نه. ښه بیا به ورسره څه کوو؟ وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو، هلته به یې په یو کوي کې ور وغورځو، بس مونږ به اخلاص شو، د قتل نه به مونږ بچ شو، په مونږ به د قتل الزام ونه لګي او د مرګ د ګناه نه به هم بچ شو. او کوي کې به یې وغورځو که چاته چاره وویسته نو چاته به څه پته لګي چې دا څوک دی، وړي به، او که پکې مړ شو نو مړ دی شي پکې، د لاش به هم پته ونه لګي. که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومیږي، بس کوي ته به یې وغورځو، خپل کار به کوي سره. خالته به سنگ بوزو. نو خپل منځ کې میټینګ وکړو، پلار له راغلل، وی بابا مونږ ته له راغلی، مونږ همیشه سیل کو او ښکار لځو، چکر لګو، او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده او ستا هم ډېر خوښ دی، دیم دې دله مونږ بوزو، چکر به پې ولګو، منډې ترړې به ووایي، ښکار به وکړي، خوشحاله به شي. پلار ورته وي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم، ځان نه یې نه جدا کوم. بیا وله رالل بابا نه مونږ سره به دې خامخا پرېږدې او دې مونږ لازمن بوزو، او ته په مونږ یارېږي چې ده ته به مونږ څه ضرر ورسو، دا زمونږ رور نه دی، ته زمونږ پلار نه، تا به مونږ خفه کوو، دا خو زمونږ کشر دی، زمونږ رور دی، او مونږ غواړو چې دې مونږ بوزو، چکر پې ولګو، سیل پې وکړو. یعقوب علیه السلام ورته وایي انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. بچې ګوره زه یارېږم، هسې نه شرمخې ده نه ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري، تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترړو به یې غشي به ولې، اسونه به ځغلوئ، او هسې نه چې زما دا بچې ده نه چې ته شرمخ ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري. دا ولې یعقوب علیه السلام دا ټکې ولې و چې شرمخ به وتښتئ؟ یو خو په دغه ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډېر زیات، او دویم د یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمخان یې، تاسو یې رانه ونه خورئ، ګورئ تاسو شرمخان یې رانه ونه خورئ، ماتې نه کې، او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډېر دي، نو هسې نه شرمخې ونه تښتئ. وی نه بابا هېڅ فکر چې ونه کې،
او دی به مونږ سره منډې ترړې وای چکرې به ولګئ او مونږ به حفاظت کوو په حفاظت به دله واپس راول چې پلار یې پوره مجبور کړ نو دی یې ځان سره واغېسته دی د 12 یا د 14 کالو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره په مخه کړ نو د پلار په مخ کې خو به کله په یو مخ کولو او کله به په بل مخ کولو کله به اوچت که په غیږ کې به ونیوه او کله به بیا په ځمکه باندې کېنه او پلار ورسره بار وته دې وجې نه بچو ګورې ډېر پې یېرېږم تاسو خو زلمي خو زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتئ 10 مېرني وروڼه او یو دیش بنیامین دې پاتې شو هغه وروسته دی لا ماشوم د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و هغې پورې به یې دې کله یو یې اوږې ته او کله بلې اوږې ته کله به یو ښکله او کله به بل ښکله خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو د اوږې نه یې ځمکې له راوبرو لته یې وله ورکړې دیکې یې وله ورکړې ده وی ښه تاسو خو زه د پلار نه څونه په مینه راوستم په ما سیل او چکر یې لګوې اوس مې وهې نو د یو ورور نه به یې بل ورور له منډې کړې چې ما را دنه خلاص کا نو هغه به ولې لته ورکړه ځمکې له به یې راوبرو نو بل له به یې منډه کړې نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې لکه بال غوندې چې خلک یې پلته وي دقسې پلتو به یې و او ورته به یې څه وی ځکه نو اوس هغه 11 ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص کړي هغه نور او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي ته خو یې ما ته به نور او سپومې 11 ستوري سجدې لګئ هغې هم پوه شو هغه هم د پیغمبر بچي و چې دا 11 ستوري مونږ یو نور او سپومې را د مور او پلار دي دله به الله عزت ورکوي او مونږ به ورته کوس پاس کېږو دا چې ته مونږ برداشت کوو لته به یې ورکړه وی شا به هغه 11 ستوري دې راوله چې دې رانه بچ کړي ځکه نه هغه نور او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي دې غریب ورته جاړې او چغې ورته وایي په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شړک وي قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وایي غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شړ او دشت او بیابان او تیاره ځای وي داسې پټ ځنګل د تیارو ځای او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي غاړه یې پخني نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډکي ډېر اوږد کوي هغه غریزه علاقه وه نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو که کویان وکتل هغه ډېر زیات جوور وي هغې کوي ته یې ورسو بوید نو چې کوي له به یې غورځو دیکه به یې ورکوله نو دې به ور پورې کلک ونښته ای ظالمانو ما څه ګناه کړې ده ما در سره څه بد کړي دي خوب خو ما لیدي دي نو په قصد خو مې نه دي لیدي دا خو ما ته الله پړه کې اچولی دي لته به یې وله په دا خېټه کې ورکړه زه شا به هغه ستورو ته دې اواز کړه چې اوس دې رانه خلاص کړي هغه نور او سپومې ته دې اواز کړه چې دې رانه بچ کړي نو دې به پورې نښتې او نه به جدا کېده نو کمیس یې ته وویسته او لاسونه یې وله شاته وتړل خپې یې وله وتړلې او اوچت یې که په درز باندې کوي ته وغورځه دا رب العالمین په خپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر کړي چې کوي کې وغورځو رب العالمین څه چلو روایاتو کې راځي چې جبریل علیه السلام ولا الله راولېږه چې دې سینګ وغورځو جبریل علیه السلام کلک ونیوه په کوي په دا میانس کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو تیږه راوتې وه جبریل علیه السلام اوچت واغشت اس قسمه تکلیف ورته ونه رسېد او په هغه تیږه باندې کېنه او چونکې ردنه جامې ایستې وې کمیس او پرتوک دواړه یې تیستې و د جنت نه یې ولې یو مزېدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړی و هغه کمیس یې ورته واچو او ورته څه وی وی اس فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه مونږ به تا د دې کوي نه وباسو دا د الله حکم دی او دا رونه د دوی دا سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو دي رونو ته به دې پته لګي بیا دا واقعه به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو یوسف علیه السلام بس په هغه کوي کې کېناست چې دا کم مشر ورور یهودا دې لږ لسوان دی دې به د دې نورو وروڼو نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به یې راوړله ورته به یې غورځوله اواز به یې ورکړه ډوډۍ به یې ورغورځوله اوبه به یې وله راوړه یو لوښي کې هغه به یې ورته ورغورځوله
یو ورځ ورپسې راغی، په بله ورځ راغی، یو څو ورځې پرلپسې چې راغی، چې څو ورځې تېرې شوې، چې دی راغی اواز یې ورکړ یوسف، ولا آواز نه ورکړی. بیا آواز ورکړ یوسف، بیا ولا آواز ورنه. او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ غرور په دې کې وي چې ته مړ دی، مړ شوی دی. قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول. دا زمونږ ایمان دی چې الله د انسان ملی او د الله امداد کوي، د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول. دا الله خپل قدرت ښیي. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. د عبرت نښې دي پکې د یوسف علیه السلام او د ده د وروڼو په دې واقع کې. یو قافله په دې لاره راتېرېدله، نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل، چا به څارویو به کول، څوک به اوبو پسې ګرځېدل. نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې ماموره وه چې تاسو لړ شئ اوبه وګورئ، هغوی چې راغلل هلته کوي وکړ، زر یې بورقه راواغېسته او هغې کوي ته ښکته کړه. چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله، نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېدل، بس پړي پورې دې کلک ونښته. هغه به غټه بورقه وه، یو کس به نه شوه رایستی، ابا په پنځو شپږو کسانو بلکې د دې نه پس زیاتو به هغه بورقه خلکو رایسته. اوس هم په دې اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې وي چې دوی بورقه رایستله، بورقه درنه ده. خیر په ډېر زور او په وجودونه هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه. چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښتې، ښه مزېدار خشته، ټیک ټاک جمدې روغ صحت والا. چې راویې ویسته ورته یې وکتل، یا بشرا هذا غلام، او خوشحاله شو، دا خو مزېدار خشته هلک دی، ډېر زیات خوشحاله شو. یو خو په دې خوشحاله شو چې یو مزېدار خشته هلک راته الله راکړ. او هغه زمانه د غلامانو وه، غلامان به خلکو خرڅول. یو خشته هلک دی، زه بس دا به مونږ خرڅ کړو او بلا پیسې به پرې وګټو. لاړل نورو ملګرو ته الو مونږ خو دغه د کوی نه په بورقه کې هلک نښتې دی هم راوویست او ډېر خشته او خوبصورت هلک. نور ملګري هم خبر کړ، وی بس چپ شئ غږ مه کوئ، ګو به ځو یو ښار ته کومه طرف ته چې زمونږ قافله ځي او په هغه ښار کې به مونږ خرڅ کړو، بلا پیسې به راله وګټو. یهودا چې کوی ته ډوډۍ غورځوله، دی یې ونه مونته، یو خوا بل خوا یې منډې ترلې شروع کړې چې دې چاروخ کې دی او که مړ دی په دې کوی کې. چا ورته ویل څه کې؟ یاره وی هسې ګرځم، دلته خو څوک نه دي راغلی. وی یو قافله هغه ځای کې ناسته ده چې دی ورغلی دی، هغه قافلې والا هغې ته یې کتلي دي، یوسف علیه السلام یې څه کړی، بس ورمنډه یې کړې. وی دا هلک مونږ له ماله راکړي. هغې ورته وی دا خو هلک مونږ تاله نه درکړو. وی نه، دا زمونږ غلام دی، زمونږ برایې دی. او په یوسف علیه السلام یې دبه وکړه، ګورې که ال دې ووایي نو دې د سرمن وباسو وجنو دې پرېږدو دی. رونه یې خبر کړه او قافلې والا ته وایي چې دا زمونږ غلام دی او زمونږ نه دې تښتېده را تښتېده به دې کوی کې مې غورځولی دی او ډېر بد اخلاقه دی او ډېر بد خویه دی او غلا غلطي به یې زمونږ نه کوله. مونږ له خپل غلام راکړې. قافلې والا ورته وایي نه مونږ یې نه درکوو. خیر جوړه په دې وشوه چې دا به در باندې مونږ در خرڅ کړو. بس قافلې والا وله 12 درهمه ورکړل او څوک 13 درهمه یادوي، معمولي لږې پیسې. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وکانو فیه من الزاهدین. په 13 یا په 12 درهمه باندې د خپل لور خرڅ کړه په قافلې والا. پیسې یې واخېستې خپل منځ کې تقسیم کړې. چې دې کله پلار له لاړل د شپې ماسخوتن، نو جړه انګولا ده او لوی چغې سورې دي. د کلي خلک ورته راغلو چې څه چل دی؟ وایي زمونږ غرور یوسف زمونږ نه شرمخ وتښته، مړی. پلار یې راووته، خو پوه شو چې څه چل خو شته. چې راووت بچو ولې جاړی؟ وی بابا مونږ نه هغه استاذ وی یوسف چې دی نه هغه شرمخ وتښته. او په یو روایت کې راځي چې یو شرمخ دوی را نیولی و، هغه کې پړی اچولی او یعقوب علیه السلام لی راوسته. وی شرمخ رانه استاذ وی وتښته. وی شرمخ زما تاسو ته ما نه وي چې شرمخ زما زوی به دنه تښتی.
او تاسو به غفلت کوئ. وی نه بابا مونږ هم ډېرې منډې وای د مو والې. اخره کې دې ستړی شو جامو ته هم کېنو. نو مونږ منډې ترړې والې چې مونږ راتلو شرمخ دې تختولی و بیا او شرمخ هم دا دې رانیولې دی اوس چې ته ورسره څه کوې نو به ستا مخکې به دې شرمخ تا زویشلولی دی. او کمیسې د ګډې یا د چیلې یا د اوسې په وینه کې لړلې و. هغه یعقوب علیه السلام له ورکوي دا ستا د زوی کمیس دی او دا هغه وینه ده ستا د زوی دا هغه بچي. موږ څوک و شرمخ وتښتو موږ خو یې خیال ساته. یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل نو کمیس شلېدلې نو ټیک ټاک و. وی ډېر هوښیار شرمخ و چې زما زوی یې وجه و کمیس یې ترې روغېستی دی. شرمخ خو چې هلک شلی خو کمیس د هغې نه مخکې شلی چیر پار کي نو دا دونه هوښیار شرمخ دی چې زما د زوی نه روغ کمیس وویسته او بیا زما زوی خوړلی دی. او دا شرمخ ته وی او وی وایه شرمخه دا د پیغمبر معجزه په هغه ذات د ستا قسم یې رښتیا وایه چې کوم ذات ته پیدا کړی و دا دواړه جهانه پیدا کړي دي زما زوی دی ولې خوړه. وی شرمخ ورسره خبرې شروع کړې چې یعقوب دا زامن دې دروغ وایي زه دوی په جال ښکار کړم او رب العالمین په مونږ حیواناتو د پیغمبرانو د هغې د بچو وینې او غوښې حرامې کړې دي. دروغ وایي دروغ دروغ. قال بل سولت لكم انفسكم امري انفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بس وی لړه ته یو خبره خشته کړې وه او زما زویم زمانه غیب کو زه به صبر کوم او رب العالمین چې دی ابه ما سره په دې کې امداد کوي. یعقوب علیه السلام د خپل بچي پسې جړل دومره د زوی پسې وجړل چې سترګې د جړا د وجې نه ړندې شوې وابیضت عیناه وهو کظیم. زړې د غم د وجې نه او سترګې د جړا د وجې نه مکمل ړندې شوې نظر یې لړ ختم شو. او هر وخت به الله ته جړل چې یا الله زما بچي یوسف خو ما سره میلاو. الله ورسره وعده کړې وه دی تمه و چې ماله به د خپل بچی الله راولي خو کله به راولي یو کال پس 2 کاله پس 3 کاله پس 10 کاله پس او څه پته لګي چې زما په بچي به څه ژوند تېرېږي. د چا غلامۍ کې به ګډه چیلی به سره کم ځای به نور ته به سوري ته به هوا ته به یخنۍ ته به ګرمۍ ته به. دا خو ډېره ګرانه خبره ده. الله تعالی دې مسلمان د دې صدمې نه وساتي. قافلې والا یوسف علیه السلام بوته مصر ته د مصر ښار د مصر په ښار کې خرڅو نو چې خرڅو یې نو بولی پې شروع شو نو چې نبی علیه السلام فرمایي چې رب العالمین د دې دنیا نیم حسن ورکړو دی به څونه خشته بل پکې خشته او صاف الله ښودي خشته اخلاق پکې الله ښودي نو بولی پې شروع شوه نو قیمت یې دې حد ته ورسېده چې یو سړي پکې یو سوداګر وی چې د ده دې به په تله کې واچو نو چې څومره سره زر د ده د وزن برابري په هغې ظالم دې حد ته قیمت ورسېده. په لاره باندې د مصر وزیر خزانه تېرېده عزیز مصر چې هغو قتل بولی شروع ده او خلک صفتونه هم کوي تماشې هم خلک راغلی دي. هلکه وی څه چل دی وی دا یو قافلې والا چېرته یو غلام راوستی دی خرڅی دی دا دومره ګڼه ګوڼه دا ده څه ده وی هغه ډېر زیات خشته هلک دی او ډېر خوبصورته دی او ډېر ښو اوصافو والا دی نو د هغه قیمت چا سره نه برابرېږي او بولي پې شروع ده چې عزیز مصر د مصر وزیر خزانه ورغې ورته یې وکتل قدرتي د ده مینه ورسره رب العالمین پیدا کړي. اوس الله څه کوي د پیغمبر د غېږ نه الله کوي ته ورسوه کوي د ویښ نه رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته اوس رسوي. ګوره الله چې څه کوي د انسان په عقل کې نه تېرېږي. بهر کیف چې دی بادشاه ورته وکتل محبت پیدا شو وی څونه ته بولي ورسېدله وی دا مخامخ سوداګرې اخلي او دی وایي چې د دې په تله کې باچومو چې څومره سره زر د ده سره په تله کې په وزن کې برابرېږي په هغه یې اخلي. وزیر خزانه وی عزیز مصر وی زه د دې نه پر زیات والو وی په څو یې اخلي وی چې دا مالک یې څومره غواړي په هغه یې مو مانګي قیمت ته چې څومره پیسې غواړي بس هغه وایي چې دا هلک د نه دوال هغه وی ښه دومره د دې نه زیات سره زر او دومره دراهم او دنانیر بس حکم یې وکړه هغه پیسې وله ورکړئ او یوسف علیه السلام یې ځان سره پاس باندې سور کو کور ته یې بوت. رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته ورسېد. ښځې له یې بوته د ښځې نوم یې زلیخه دی وی ښځې یو ماشوم مې راوست
او ډېر خالق دی. ځان سره لویوه تربیت یې کوه. خو د دې عزیز د دې وزیر خزانه د مصر بچی نشته، نارینه اولاد یې نشته. وی داسې کار دی چې دا لږ ډېر ښه دی، مونږ ته په ده باندې الله تعالی ډېره فایده ورسوي. هغه دا دی چې مونږ به دې خرڅ کړو، ډېرې لویې پیسې به رالو کړي. او که د ښو اخلاقو خاوندو په بچیوالی په زویوالی به یې ځه وساتو، یا به ځان سره بچي کړو. او که بچی نی نو خرڅ به کړو، نو مونږ ته به دومره فایده ورسوي چې زبردست تجارت کې به مونږ ته ډېره لویه ګټه به ورسوي. چې زلیخې ورته وکتل، د هغې ورسره مینه د دې خاوند په نسبت د هغې نه هم زیاته شوه. یاره سړیه داسې به وکړو چې د تجارت دا نوم به تېره منځه وباسو، لوی به یې کړو. اسیم زما ستا زوی نشته، به دا زمونږ زوی شو. وی ډېره ښه ده ښځه. اخوا په یوسف علیه السلام په یعقوب علیه السلام په پلار یې غم تېرېږي. اخوا د بچو هغه د بغض او د حسد هغه دروازه الله کوله وکړه، هم په پلار معلومه شوه. دې خوا دې کوي ته ورسېد، سوداګرو راوویسته په مینه او په محبت باندې. رب العالمین د هغې لږې مینې محبت د وجې نه هغوی ته څومره پیسې ورکړې. او دې خوا رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته او د یو وزیر کور ته راوسته. الله ګورې دا ښیي ډېر زیات عبرتونه دي پکې. یو خدا چې په لویو خلکو څومره لوی خلک وي، هغه مره مشکلات او غمونه پې ډېر راځي. لکه په یعقوب علیه السلام څومره غمونه راغلل. او دویم دا چې په بچی باندې یوسف علیه السلام نه وروسته رب العالمین ډېر لوی سړی جوړی، نو څومره پریشانې او مصیبتونه پرې راغلل. الله قرآن حکیم کې فرمایي ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. دا طالبان پې پوهېږي چې سختی لږه ده او هغې سره اساني ډېره زیاته رب العالمین راولي. او پښتانه مو یې که نه وایي سختې پسې راتی. نو په یوسف علیه السلام رب العالمین دومره سختی راوسته، کوی ته ورسېد. د هغې نه پس به الله راته راولي. دا هم تا ته الله یو عبرت او یو سبق ښیي. که در باندې پریشانی راشي او سختی راشي، نو الله ته فریادونه شروع کا، ګیلې او شکوې د الله نه مه کوه، فریاد شروع کا. رب العالمین به د هغه سختی او هغه مصیبت په خوشحالو باندې بدل کړي. او بل لوی عبرت پکې څه دی؟ ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی. د یعقوب علیه السلام رونو بچو د خپل رور یوسف علیه السلام سره بغض او حسد شروع کړ، نو نقصان یې چاته شو. ټیک ته ظاهر کې پلار ته هم ضرر ورسو، رور ته هم ضرر ورسو، لیکن د رب العالمین په نظ مختورن څوک شو؟ همدغه د یعقوب علیه السلام زامن د یوسف علیه السلام رونو. ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی، ډېره لویه ګناه ده. چې مصر ته ورسېده، د مصر د وزیر خزانه د عزیز مصر ښځې ورسره رب العالمین انتهایی محبت پیدا کو، ډېر زیات به د یوسف علیه السلام خیال ساته لکه د خپل زوی په شان دی. هلته پې رب العالمین بل امتحان راوست. ګوره د نیکانو زندگی د امتحاناتو ده، او بیا د پیغمبر ټول ژوند د امتحاناتو نه ډک. هلته پې الله داسې امتحان راوست چې د مصر د بادشاه دا کومه ښځه ده، د دې وزیر خزانه هغه پې مینه شوه، د هغې ورسره محبت او مینه پیدا شو. یوسف علیه السلام به تې ځان ساته. یو ځل هغې سکیم او سازش جوړ کړ، د هغې محل او په هغې هم ډېر خوبصورته ښځه. په هغه محل په 7 دروازو دننه یو کمره وه. اوس هم د دې لویو خلکو چې کوم محلات دي، لاول یو ګیټي، ورپسې بله دروازه یي، ورپسې بله دروازه. نو په 7 ګیټو په 7 دروازو کې دننه د هغې ځان له یو کوټه وه، هغې ته یوسف علیه السلام دننه کړي او دروازې یې ټولې جرنده کړي او ځان یې ورته ښایسته خوبصورته ډولې کړي. ورته وی یوسفه دا ویښته دې څونه ښایسته او مزېدار. وی که مړ شم د ټولو نه مخکې به دا ویښته رانه دوړېږي. وی سترګې دې څومره ښایسته دي. وی که مړ شم دا به اوبه شي، په دې سینه به مې روبېږي. وی دا سرمنه وجود دې څومره ښایسته او خوبصورته دی. وی که سا رانه وته دا به چینجي ونیسي او بین به کوي. ګوره څونه ښایسته جوابونه یې وله ورکړل چې نه زه په ویښتو نازېږم، نه په سترګو نازېږم او نه په دې وجود نازېږم. دا حقیقت دی. ګوره ناګانه زلیخې ورته لاس واچو. چې لاس ورته زلیخې واچو، رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي ولقد همت به وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. د کومې ښځې په کور کې چې یوسف علیه السلام اوسېده،
هغې ته د ګناه مطالبه وکړه او دروازې یې بندې کړې، ابواب جمع د دروازې یې بندې کړې. وقالت هیت لک، مطالبه ته وکړه. او ته سوی قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، پام کو د الله نه یریږم، د الله نه پنۍ غواړم. حالانکه زلمی دی، ځوان دی، د پیغمبر طاقت هم مضبوطی، ښځه هم د بادشاه ښځه ده، هم خوبصورته ده، هېڅوک هم نشته، میدان هم خالی دی. وی د الله نه یریږم، د الله نه پنۍ، د الله په ذات د دې ګناه نه پناه غواړم. او یو حدیث پاک کې راځي چې رب العالمین دغه وخت کې یعقوب علیه السلام ورته را مخامخ کړ او په دې سینه کې داسې یو غزار ولا ورکړ. بهر کې هر څه چې خو رب العالمین د یوسف علیه السلام په زړه کې د هغه ګناه نه، پیغمبر د ګناه نه محفوظ وي، ښه د نبوت نه مخکې هم الله د ګناه نه ساتي او د نبوت نه وروسته هم. چې دې لاس ور واچو هغه ته منډه کړې، چې منډه یې کړه قدرتي ورته دروازه کولی شو. ګوره د ګناه نه چې ځان ساتي الله به د امداد کوي. چې منډه یې کړې بله دروازه کولی شو، وواړه دروازې ته به یې ګنې چا ورته کولی وکړې، خو چې بار اووت د دې زلیخې خاوند ولاړو او شاته نه دی ونیو، کمیس یې وله وشلو، د شا د لمنې ته وشلو چې څنګه. او دا زلیخه ورپسې ده، هغه خپلو ناروا او هغه خپل خواهش په مخ اغشتې، دا ورپسې منډه ده او دې ته مخکې دی لمنې ته وشلو. خو چې دواړه ووتل د بادشاه اوس عزیز مصر مخامخ ولاړ دی چې هغو قتل. اوهو دا زما ښځه څه کوي، دا هلک ته مخکې دی او دا ورپسې ده. هر څه ولیدل. یوسف علیه السلام خو یارېده، خدای خو بچ که الله. ورته وی عزیز مصر زما ګناه ګورې نشته، ښه دا یې زه ترې راوتښتېدم او ستا دې ښځې ما نه مطالبه کوله او زما نه یې کمیس هم وشله او زه ترې راوتښتېدم. اوس هغه ښځه څه وایي، هغه هم ملامته شو ځکه هر څه خاوند په خپلو سترګو ولیدل. او ورته څه وایي، وی نه بادشاه سلامت، داسې هلک دې راوستل چې زما نه یې مطالبه وکړه او ما ورپسې رانه وتښتېد، راومینې وتښتېد رانه، ما نه وتښتېد، ما نه د ګناه مطالبه کوي او ما رونیوه خو رانه راوتښتېد. اوس به څه کوي؟ ښځه وایي ما ته یې لاس راچولی دی، ما ته ځان وساته او ده رانه منډه کړې. او یوسف علیه السلام وایي نه ما ته یې لاس راواچو، زه ترې راوتښتېدم، د ګناه ته مطالبه دې کوله. عزیز مصر اوس دې وخت کې پریشانه ده چې اوس ګناه د یوسف ته او که ګناه د ما د ښځې ده. یوسف علیه السلام ورته وایي چې صاحب داسې کار وکړه چې زما ګناه نه ده، د دې ګناه دې ما ته لاس راچولی دی، ته راتښتېدلې. هلته کې یو ماشوم یو سړي سره په غېږ کې ماشوم بچی، داسې ماشوم بچی چې لا پیر وي د مور. هغه ماشوم الله ګویا که وشهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. هغه راکوټې ماشوم الله ګویا او ماشوم هم د یوسف علیه السلام نو چې هغه د حپرو کې هغه د زلیخې د خاندانو. وی عزیز مصر بادشاه سلامت، زه یو فیصله کوم. خلقو وی او ماشوم ته ګوره د تی او د هغه خبرو ته ګوره، ټول ورته مخکې ته څه فیصله کوې؟ وی د یوسف کمیس وګورئ، که کمیس لمنې مخکنه شلېدلې وه نو بیا دې دروغجن دی او زلیخه رښتونې ده، ځکه مخکې کمیس خو هله شلېږي چې ده حمله کړې ده په زلیخې او د هغې اړه نو هغې به تې جامې شلولي چې ما ته مه رانږدې کېږه. او که کمیس یې لمن شاته شلېدلي نو معلومېږي دا چې غلطي د زلیخې ده او یوسف ګورې پاک دی. زه چې تا سره جګړه کوم او زما کمیس لېږي د مخې به شلېږي او چې ته راپسې نښلې او زه درنه منډه وامه نو چې ستا غلطي نو بیا به زما لمن شلېږي. وګورئ لمن مخکنی شلېدلې ده او که وروستنی شلېدلې ده. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. او چې کمیس ته وکتل شاته لمن شلېدلې وه. ماشوم خو رښتیا وایي که چرتې زلیخې غلطي د یوسف و تا ته یې لاس اچولی وې د مخکې ګریوان به شلېدلی و، دا خو د شاته لمن شلېدلې ده. معلومېږي دا چې تا لاس ورچولی و دنه نه منډه والی ده. انکې ستاسو سکیم و مکر چې دی دا ډېر خطرناک دی. زه ماړو غږ ونه که خو مې داسې قسمه خلک په ښځو کمزوري وي. یو ټکې ووې یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئین. یوسف علیہ السلام ته وای اے یوسفه پام کو دا خبره بار مشوره نه کې ګوره
ځکه اوس به خلک تا نه تپوسونه کوي، ته به وایې چې زلیخې ما نه د غلطو مطالبه کړې ده. نو پام کوه دا خبره بارونه باسي. او